زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مشهور شاگرد امام ابو یوسف رحمت الله علیه هغه ته یو سړی رالو چې جی یو منښته مې کړې وه خو اوس یې پوره کولی نه شم. زما یوه نیازبینه لور وه او ما وی چې دا لور مې لویه شي او د دې که خیر یې واده نو زه به دې ته د دنیا ساز و سامان برابروم. خلک په جهیز کې ډېر څه ورکوي، خلک کوشش کوي چې دا لور مې ډېره خوشحاله شي. هغه عسکر خواښې ډېر خوشحاله وي چې دې سره خو ډېر سامان راغلی دی. نو زما د خولې نه دا وختل چې زه خو به دومره څه ورکوم چې هغې م رچاني ورکړي او د دنیا هغه ساز و سامان به دې ته برابروم. اوس هغه وخت را باندې راغلو او تنګ دستی یم سره شته نه او قسم مې خوړلی او سخت هغه منښته هغه اوس پوره کول دي، چل یې نه راځي. کوم مولا صاحب ته چې ورځم نو هغه راته وایي ولې دې داسې منښته کوله چې اوس یې پوره کولی نه شي. چرا کارے کو نه د عاقل کې باز آیت پښیماني. هوښیار سړی داسې یو کار ولیکئ چې وروسته پې بیا پښیمانئ. داسې منښته دې ولې کوله، تا ځان ته نه کته خلک خپل څادر سره خپې غځوي او ته غریب سړی او ته وایې زه به ولې د دنیا ساز و سامان کوم. سړی پریشانه شو. امام ابو یوسف صاحب ته راغی لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مشکلو مسایلو په حل کې ډېر لوی شهرت لرلو. نو دا سړی پوه شو چې دا د هغه شاګرد دی، نو که خیر د الله فضل یي، د خدای مهرباني که خیر یې الله به زما دا مشکل آسان کړي. نو امام ابو یوسف صاحب رحمت الله علیه ته وایي چې جي داسې منښته مې کړې اوس یې په چل نه پوهېږم او چې کوم مولا صاحب ته ورځم نو هغه راله داسې غوسه شي چې داسې منښته م لاسه وکړي چې بیا پوره کولی نه شي. امام ابو یوسف رحمت الله علیه هغه ته وفرمایل چې دې لور ته یې د قرآن شریف تعلیم ورکړه، قرآن پاک پې ووایه، صحیح طریقې سره پې قرآن شریف ووایه، نو داسې وګڼه چې تا دې ته دنیا هم ورکړه او آخرت دې ورته ورکړو. ځکه د قرآن شریف د علم او د دې د تعلیم او د دې د حفظ او د دې د تلاوت نه لا نعمت به بل کوي. نو چې ته دې خپلې لور ته د قرآن شریف تعلیم ورکړې بس داسې وګڼه چې تا وله دنیا هم ورکړه او آخرت دې ورته ورکړه. ځکه دا داسې